نو راځه راځه او که چې مینې ته زړه کېږي نو مه راځه مه راځه لیکن په دې ټایم ناجیزه ده السلام علیکم ګډ مارننګ د خیبر ښکلی سهار او مونږ د خیبر نه د پېښور نه تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ وایو زه مینا شمس تاسو ته ستړي مه شئ وایو سره د ښایسته او کیوټ کوکو مې دی د روز خان او وسرې د خپل پوره ټیم جانزیب به ستړي مه شئ روح لوي نور خان ستړي مه شئ فرحان ستړي مه شئ او دوی د خصم کتې نازګې سنګین اچھا او نن څوک دي نن اماد راغلی دی خلاصه که تا ماته ووایي چې دې سترګې نه صبرېږي نو راځه او تا د خدای په نیکه کې تا زما د ګاډي نه څه غوښتل چې زما په ګاډي دې لاسونه والوي په تا مې وس نه رسي مړه به دې پلار کړمه نوره خو زه پوه یم چې تا ولې په ګاډي لاس تېره اور کون ہے انجینئر اور کون ہے ادھر MCR میں ها منیبا سوري ها انا بیا درست دعا خپه نشي خان او وسره بلوچ به هني بلوچ سے اب دے افتخار کون سی اچھا او اپنا اوکے افتخار بھائی تسی برا نہ منو ہو جاتے کبھی کبھی تو افتخار بھائی بھی ہیں تے لمبو اپنا فہمید صاحب اچھا سوری اس کا نام ذرا کلی کر کے لے لیا کرے فہمید خان صاحب نم ناستے کتنے پروڈیوسر ہیں ہم بگاڑی لاس والے ہوں میں کتنے جاواں لکه زبزان پټو کو زب گاڑی پټو السلام علیکم روز وعلیکم السلام ګډ مارننګ جی ټولو ته او ټول ټیم ته ټول خپل کتونکو ته مینوالو ته او دا مینوالو لفظ ما دونه مخکې خوښو خو ټیک ټاک نه بس مینوالو سپورټرانو توبه نجیب بس اسې گپ شپ کې ځکه چې خندا مزاق مزه کوي هغه لیمټ خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه چې په زړه دې د یار غمي څه به خوب څه به خندا نه یار غم نشته د مهنګایي غم دی مینه نور هر څه به خپل کار کوي خلک وایي که نه وي بیا چې دی نو بیا زه هم دا شنغر یم د لاسونه مې داسې خارښ کوي که نه او وایي چې یا الله خیر خانیه یو نه نن مینا ډیر زیات هغه وایي که نه زومیني خبرې کوي زیاده غصه مې ده غصه خو به زه چېرته وباسم که نه دا غصې بړاس دي چوزي په خدای د خیر وکړي بس نن ډېره غصه ده او سحر نه ډېره غصه ده میکپ روم کې سم یو حل راغستی او بس مونږ به ویل چې یا الله خیر لا حول ولا قوت او یا الله خیر خو زه بس خیر شو نو پتا مې چوف کو بس ته راغی به شوې دلته رالې چلو جی مینا موسم ته ګوره لږ موسم ہے عاشقانہ ایسے میں اے دل کہیں سے ان کو ڈھونڈ لانا کیا بات ہے نن شعر باندې شعر دی او شعر باندې شعر دی نو دا کو شعر دی نو غیر دی ځکه چې موږ سره مویز ګوړه ده او یہ ہوئی نا مویز او تا نه هیر دی ما ګوره وی شعر دی نو په شعر باندې ماته مویز را یاد او بیا تا نه هیر دی او مویز ګوړه چې او دلته دن غیر دی بس دغه شی اوکے جی مویز ګوړ وی یہ ہوئی نا مویز ګوړ والی بات مویز ګوړ په مختلف فلیورز کې چې دی هغه موجود ده اویلیبل ده هغه کې چې دی نو کوکونټ یعنی کوپرې والا ده مالټې والا ده ادرک والا ده کګو والا ده او اوریجنل غنی والا ده او دا وی نیچرل او پیور ګوړه ده او دا چې دی نو تاسو خورئ نو تاسو چې دی نو هضمم ښه ټیک ټاک راځي مفت تجربه لے لی ته مې تو ناشته بھی نہیں کیتا چا نو تاسو له هضمم راولي تاسو له چې دی نو امیونټي بوسټ کوي تاسو چې دی نو دا سټډي ټایم ملګری دی د ټریول ملګری دی د ټی ټایم ملګری دی د افیس ټایم ملګری دی چې د کوئی ملګری نه اوسي وہ مویز ګوړ خپل نال پر راځي او بیسټ فرند تا چې مینا لاست پروګرام کې ما ته کیوب را کړو کنه د دې هغه کیوب سره والا لګ نن خو یې پټ کړی دي کنه نن شته نه نہیں وہ اندر نکل ډبا نو هغه مینا تا چې مال راکړو زه لاهور ته چې ټریپ ته لاړم نو بیگ مې اسې کولاو کو نو هغه کې پروتو نو بس راوا مې غستو بیا مې ټولو ته دغه شان ادرک ته مالو ما همیشه د ادرک والا ولې را ساړې وسی ٹھیک ہے نا زمو ستا مرے چې دین هغه له ادرک شدت ضرورت دی شدت مینا نیم حکیم خطر جان د خو چلو خیر دی دا مویز ګوړه زبردست انرژي فل اف انرژي او دې سره دا دی چې لکه دا نه چې مطلب هغه خبره چې مونږ دلته کمرشل کوو لګیو ځکه بټ ګوړه چې دا هغه اسې هم ټولو ته پته ده چې هضمې دپاره سټمک دپاره باډي ډېر زیات نور سسټمز دپاره ګوړه چې دا هغه ډېره زیاته بیسټ پارټ چې دی هغه پلی کوي پہلے بولو پھر تولو نہیں پہلے تولو پھر بولو نو بیسٹ پارٹس دے گا دا کہ اینی پارٹس آف باڈی جی ٹھیک شو
एक्सरसाइज کې تاسو ته اميونټي درکې تاسو سټډي کې چې تاسو مایند چې ریفریش کوي تاسو مینا باډي پارټس مینز چې لکه ستا جګر شو ستا سټمک شو ستا دا ټول دې لپاره لکه د دې صفایي چې کله کیږي اکثر تاسو پته ده چې شګه دا شیزونه چې دي دا غرازي نو هغه د لپاره ډیر زیات خي چې د دې لکه جوس شربت شانت جوړ کې تخمه ملنګه چې واچي ګوړې شربت هغه ډیر زیات ستا چې د سټمک یخول لا روجه را روانه ده روجه هغه د لپاره ډیر زیات خدای خانه د لپاره خو ټول نه خدای دې د لپاره زما چې ټول دا سونه مویز ګوړه دا ټول آرامه کم او دې لپاره دې خو تخمه ملنګه په ډایټ کې استعمالېږي خېټه وسره کمیږي جازي به شکر چې تا غوونه بند کړی دي لکه دلته نه حد انتها چل رہی ہے نا نو مویز ګوړه موږ سره دا موږ سره ملګری وي تھرو آؤٹ به ان شاء الله موږ سره وي خو روز ایکسرسایز کې بدن سکو ای بعد کھا لینا دے بعد عمل راکه چې زه بیا پرس کې کېدم نن مې بنا رازو لک شانته دا بال سپیرز دی او رازي څوک زی سپیره دا بال عجز نو سپیره ته عجز دی کنه ډیر خفغان ډیر کړو چې ما ته وی چې ته خو ماډو یوز کې نه نو مل دا خانه یوز کې تا زه په سکو منو خانه کو پدې کې ناستو کنه نو ولې شته کنه ماشاءالله 10 سټوډنټس دي چې هغه بالکل زه چې هغه ته وګورم ما ته خانه را یاد شي نو دا فرحان خانے کا شارٹ لو ذرا یہ بلوچ بھائی ذرا جی خانے دا شارٹ ماتا خانے رایا بلوچ بھائی لے لسنا دیکھ کڑی کہندی پی ہے تو تسی شارٹ نہیں لیندی پی ہو لو شارٹ لو جی اچھا جی دا وارم اپ شو زمونگا مینا لکشان دے بتا سرو گرم برا تسی دیکھو تسی تو میں کی کرنا ہاں باڈی چې دا وام روز وخت دې ماشاءالله غټیږي ښه گروث صحیح دی ماشاءالله صحیح شو کنه اوس رو بس ته دومره کنه شوګر نه لاندې اوس لکشان ته خدا وارم اپ ته جی وارم اپ وکاو ځکه چې باډي ریډي کول چې د ایکسرسایز لپاره ډیر زیات ضروری وي ځکه چې یخ باډي یخ مسلز چې دي هغه ایکسرسایز نه پس بیا تاسو ته پین زیات فیل کیږي او تاسو ډیر زیات انکمفورټیبل یې ٹھیک یعنی باډي وال ګرمه جی چې هغه اکټیو شي باډي برا پاسه جی چې یعنی ویخه شا کارو کا आओ दुनिया में आए हो तो कुछ करना पड़ेगा लेकिन कार बके कना ये दा खिड़की माते लगी زموږ د نوې سټوډیو جوړیږي کنه ماته داسې لګي and بیا تاسو لکه داسې هغه کو ما څه نه دي کړې ما څه ډیسکوري نه هغه د غلطی دا هغه پروت دا کړکۍ نو آی تھنک چې دا زموږ د نوې سټوډیو دا اچھا مینا نن به مونږ لګ دا پورشن چې دی دس وان ټارګټ دې د پاره او ځکه چې ډیر زیات ډیماند هم دی او ما ته ډیر زیات لیډیز هم ویلې چې یاره جیم ته چې کم نشي راتلی یا راځي هم او منځ کې لږ سکیپ شوي دي نو هغوی دپاره واپس راشئ بیک ټو پویلین او تاسو خپل ایکسرسایزز ته دا د ستاسو لو هینډلز چې اوبلیکس چاته وایي هغې دپاره ډېر بیسټ ایکسرسایز دی غټوالي باندې څه کوئ پرېږدئ چې نري پري شي ډانچې شي مزیدار یې ښکلې او ګرمي را روانه ګرمۍ کې سکینی سمارټ بنده زیات خوند کوي سکینی خو نه سکینی ان سنس چې پاجامه سمارټ جینز چولی او لونونو کې خو بیا ډیر زیات فیټ چې دی میناغه بیا ښکاری او ډیر بد لګي او نوې لونونو ته هر چا زړه کیږي کاټنز ته او سلک سلک خو بیا ډیر بد لګي ډیر زیات انتهایی زه به ښځې له ورځم روز ما سره تقریبا 15-20 سټونه ان سټیچ پراته دي څه ګفټ دي څه خپل اغشتي شوي ګرمیانو والا زه به تا ته ټیلر اوس ښیم ته هغې له بیا لاړه شال ته اوس مزه بل ځای ته دی لېږم بل سایډ یې جي مطلب ډسکوري سکور پکار دي که نه چې دا صدر کې دا ډېره ښه دې ته به ځو دواړه یو ځای لاړ شو خیر دی که نه چې هغه به وکړو که نه ورته به وي چې بیا ډیلیور کا راته که نه وینې هغه سروسز دي که نه 5 6 7 8 9 and 10 تاسو کال کوئ شئ څه مسلې تاسو ته کم ځای هم ستاسو غټ وي او تاسو د هغې ایکسرسایز تپوس کول غواړئ د روز نه کال وکړئ او کال پته نشته نن سبا دا زما نه باران هم دی که نه نو زما په خیال موسم لاسې لا تارونه شوټ شي که نه کېږي که نه پرده فعاله موبایلونو کې تارونه دي اله وایي رغه وي واخلی کیمې وي دا بریک بریک دی بریک دی چل تو خپله ډیوټي نبانه په منډه ځو بریک له او په منډه واپس راځو
वेलकम स्टडी مشي یو ځل بیا د بریک په پس ته وایو جی او ایکسرسایز شروع دی ځکه چې ایکسرسایز نه بغیر دنیا او جون نیمګړی دی اکټیو او سمارټ اوسېدو دپاره او هیلدي اوسېدو دپاره ایکسرسایز ډېر زیات ضروري دی او روز زه نه پوهېږم چې زه ګوره ته سایکل ته ولې وختې نو بال تا جادو واغستو کې نو ما ویل چې زه بدل ته لاړه شم دا چې ښه ټیک ټاک په جیم کې ایکسرسایز وکړې که نو بیا ستړی شي دا دومره ریلیکسیشن ورکوي یس د دې ریلیکسیشن واقعي چې ډېر هغه وایي که نه چې باډي دپاره ډېر زیات تھراپي کار کوي تھراپي کار کوي زما یو ایکسرسایز دی مینا که دا بال ما ته واپس راکړي نو زه به ایکسرسایز وکړم وایي پردې کړ د نیمې شپې وي نیمه خو نه دلته خو د یو سیکنډ هم نه و اوکې جی نیمه شپه خو ډېر ښه وه منونه تو نه هسپینډ اچھا کال کوي غاښ چې خوږیږي. غاښ دې خوږیږي چې څه هم تاسو ته مسله وي زه کال وکړې او د روز نه تپوس وکړې اچھا پیټ دوی ایکسرسایز اچھا بل ایکسرسایز ته دا لږ شان دی هغه خبره چې اپډیټډ ایکسرسایز دی او ټرای به کوئ ځکه چې بس اوس لږ شان دی ګرون اپ هغې ته راشئ دا زاړه ایج ته راشئ او که نه دا زاړه ایکسرسایزز دا بچکانه ایکسرسایزز پرېږدئ اوس لږ شان دی به موږ اپګریډډ ایکسرسایز ته راځو لږ شان دی خطره او که نه زه بالکل چې کیمرې نه بهر نه شم اچھا ٹھیک دا شو، د دا کومې رغه دپاره پرپز دپاره د مینا اوس چې کله زه دا ایکسرسایز کوم تا ته به آیډیا وشي دا ګوره هماغه لوور باډي ښه ټیک شو دا 1 کاونټینګ سټارټ اوکې 2 لکه دا د تھایز دی او د هپس دی که جی، نه او جی، د لف جی. هینډلز جی، دی جی. اوکې 3 4 5 6 فاسٹ کو سلو سلو 7 لیگ سره 9 10 11 12 13 او ټوټل باډي دې کې انګیج ده ښه 15 16 17 18 19 20 ځکه چې ستا شولډرز هم په دې کې دي جی. چیسټ هم دی خېټ هم ده بیک لکه دې کې تاسو څه ګورئ چې زه بال ما هولډ کړی ټولو نه بیسټ پارټ خو دا دی چې دا بال به hold کې څنګه؟ ما هولډ کړی و نو هغې سره زما ټول اکټیو مسل چې دي کم چې هیډ نه والا ټو پورې ټول مسل چې دی هغه اکټیو وو ځکه چې ما باډي چې دا هولډ کړی بالکل. وه تش په لاسونو باندې او تش په بال یعنی وی خو باندې بیدار وو بیدار دا وو. یاره چې سلیپ نشو نه غورځېږو نو چې کله ستا مسل اکټیو وي بیداره وي هغه کار کوي نو بیا فیټ چې دی هغه برن کیږي اچھا ریلیکس به نه پرېږدې ریلیکس به نه پرېږدي نو هله هغه وایي که نه فیټ از کرایینګ نو هغه ټایم چې دی هغه فیټ چې دی هغه جاړي فیټس نشو زړه شو چې کرای نو بس دا زړه خدا سے بس په لاره هر پروت دی وخت کرای ها ټیک شو اوس یو آی بیا هم دی؟ تھنک یو به بل وکړم که نه سیم دی کو نه دا لګ نه نه لږ شان دی سمپل بټ ډېر زیات افیکټیو وګوره دغه شان دی دا سیم دا هم تایز دی کنه جی جی دا فل ټایرز دي دا ستاسو هیمسټرنګز دي دا ستاسو هپ دی دا ستاسو ټایرز دي دا چې کوم دا پورشن د لف هینډلز والا دغه دي ایون دا لوور بیلی چې دا پکې هم زما په جی دا پاوچ چې دی دا پکې ګوره ما تا ټول کنه اوس زه دا کینګرو پاوچ کینګرو پاوچ کینګرو پاوچ واقعي ها دا ډیپینډ کوي په تاسو باندې چې تاسو دا 3 سټیپس کوئ یعنی سټیپس مینس چې سیټ کوئ سیټس او کو تاسو یو کوئ خو سلولی چې کم نه وي د زما په خیال روز 1 سیټ نه به سٹارټ علی کنه جی 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 تقریبا 20 خو آلموست 10 each ضروري like. دی 20 کې دا شي کنه چې اټ لیست تاسو باډي ته خو پته ولګي اوس یو کس 5 وکي یا 10 نو هغه خو پته نه لګي خبره کنه. جست فار نثینګ اله یو کال بوالو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې چې ته نه زه لږ خبرې کوم د بنیر نه بونې نه ستړي مشي درته وایو څه به وایې زه ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی نن ډېره ښایسته ښکاري الله یالله تھینک یو سو مچ ډېره مننه دا به ستا سترګې ښایسته زه درته نن ښکلې ښکارم وایي ستاسو اواز ډېر کمزوری راځي کمزوري شو کنه دا بس د چا په یاد کې اواز مې کمزوري دی ډېره مننه دا به ستا سترګې ښایسته وي ځکه ته زه ښایسته ښکارم هلو ها اوس ما اواز نه درځي اواز بیخي لږ راځي هلو عظما
एक की गलोगी कुड़ी ने मेरी तारीफ की थी कॉल काट गई ना ما تخکاری موسم واقعي چې موسم وجه کې دی شي لیونه شوي د باران دا غي په وجه باندې دا شیزونه کیږي مینا روز کو سنگر هم کنه او ته ما سره همجولی وې نو لکه ما خو ټماټر او چپلې خوړې ته سره کې خوړ ما ورا غونډول بیا به کور کې چکن کړی په خو اچھا جی هغه یو سټپ شو سو پسې دریم دی اوس به دویم سټپ داسې وکړو جی چې دا بال بالکل سایډ ته دغه سه یو سه بالکل سایډ ته او دلته روړې کراس کې داسې خطر اپ او کراس کې داسې لیفٹ اینڈ ډاون اپ اینڈ ډاون کراس کې ډاون کوي اپ او دې کې دا نه چې بس اسې بدادا بالکل خخ کول سټریچ واخلې دغه سه او ټویسټ دملا پوزیشن بم صحیح ساتي دا نه چې بیا املاین ختی وی کنه نو دې د پارا لک شانتي بکیر کوي چې ډیر زیات داسې هغه خبره چې کم چاته دملا پرابلم یغي کولی شي بالکل مینا کولی شي آی کې دا ده چې داغي انټنسټي او داغي دا سلولی دا سه سلولی مونږ چې لکه بالکل فاست دغه شانتي موومېنټ کوو نو چې د چا بیک ایشو دی هغه بلک سلو موومېنټ کې راځي ځکه چې ډیر تیز لکه راشي نو هغه کې بیا د ملاین خلیدو بیا خطر وي نو بل سایډ ته راشي جی ملا باندې خټول کې ډیپند کوي ټوله باډي نیز باندې او بیک باندې دا دواړه ستاسو د باډي څنګه ماونه لیدو 3 कौन है अनि मैं शो इज बैठी है कौन है 1 सो के से पशो के नाम से सो के हेलो वालेकुम अस्सलाम शो के and 4 خاجي دا سټرچز چې دي دا تاسو د پاره ډیر زیات ځکه ضروری دي چې د سره تاسو باډي مسل تاسو فیټ دا ټول چې دی دا خپل ورکینګ حالت کې راځي چې کله مسل اکټیو شي کله مسل کار کوي کله چې تاسو ایکسرسایز کوئ ستړي کېږئ او بیا بله غټه خبره ده چې کله تاسو برنینګ فیل کوئ لکه دا سوځي خوږېدل او سوځي بیسیک چې دی سوځي خوږېدل خو سیکنډ سټپ کې راځي فرست کې چې دی هغه سوځي به تاسو فیل کوئ لکه اوس یو ایکسرسایز کوئ لګیایئ او هغه پارټ چې دی که هغه تاسو تھای لکوئ که دې پورشن لکوئ او هغه بیا هلته سوځي فیل کېږي اټ مینس چې هغه ورکینګ حالت کې شو هلته نه فیټ چې دی هغه ریډیوس کېږي لګیا دي میلټ کېږي لګیا دي نو دا تاسو په دې خفه کېږئ ما چې لکه زما خو بعض خلک وي که نه خفه شي الله دې زړه وچې چې ځان کموي نو دا سخت خو برداشت نه بعض خلک داسې چې هغه ویریږي چې کېدای شي دا به زه ځم اوس ډاکټر ته به ښیم او دا که نه چې کوم نوې کسان د روز میکسیمم خو 2-3 ډیز به درد کې وي تکلیف کې وي خېټه به دې خوږېږي سپوغز به دې خوږېږي اوږې لاسونه او دا خوږېږي جی جی بالکل یو نو میډیکل پوینټ اف ویو او دا چې کله لکه خوږېدل خو هغه تا ته هم که نه چې هغه سیکنډ ډے کار دی فرست چې کله مونږ ایکسرسایز کوو یو بل شي مو ته روز چې میډیکیشن به نه کوئ نه په میډیکیشن میډیکیشن مه کوئ صرف دونه کولی شئ چې لکه تاسو نیو ایکسرسایز سټارټ کوو تاسو ته بیا فرست ډے چې دی پین کیږي نو تاسو مساج الیو آیل چې دی د زیتون تیل چې دی د هغې مساج چې دی هغه ایکسرسایز نه پس ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ستاسو مسل چې دی هغه سور شي هغې کې دننه ګلټ شو شي ګلټي هغې ته څه وایي ګلټ ګلټیانې ورته وایي که نه خدای د څه غوټې یس ګلټیانې غوټې چې دي بس یو خبر ده خو لکه موږ ورته سور وایو چې لکه مسل چې کله سور شي مینو کس دن کې نه کہ وہ دوباره پہ کہنی ہے چل چل دس نو هغې کې دا وي چې هغې سره بیا ستاسو باډي چې دی هغه پین کیږي نو بیا الیو آیل مساج سره دونه وي چې هغې سره ستاسو ګلټیانې چې دي هغه ختمي شي اوکې او روز بہت سوس کی شنچ ہے ٹھیک شو گرین ٹی with good مویز ګډ مویز ګډ چې دا نو هغه زه به هم چې دی نو دا ادرک والا فلیور راوالم ادرک والا ډېر زیات مزداره ده او ورسره پلیز هاف ا سیټ اچھا اوکې تھینک یو نو دا چې کله تاسو خورئ که نه نو زما په خیال تاسو ته به ډېره زیات فایده درکوي انرژي روز زما په خیال تاسو د انرژي ضرورت دی هغه ګوړه ما ته ایښې وه دلته نه هغه تا پټه ته به ځان سره وړې ما ته پته اوکې تھینک یو ما هغه تېر ځل چې دی نو یو کیوب غېشتو هغه اوسه پورې زما ګاډي کې پرته ده ما یې زه خورم خو هماله موقع میلونه شوه نه ما خو په ټولو باندې هغه ورکړه مایل چې دا واخلې خورده دې ورکړه لکه څنګه چې د زیارت نه څوک راوالي خورده وي شي خورده وي شي که نه ما ټولو له ورکړه لکه پېښور نه ما لاهوره پورې دا سوغات یوړو ښه دې کړي دي کتاب ورته بیا داسې کړو روز چې ګورې بیا زم د اشنغر یم او د لاسونه مې خارښ کړي داسې به درته ویل دا خو نه ده که نه نو مسله ده د ګدام د اشنغرو نه خوند به یې کړو که نه بیا به مې مومنده
ها یعنی مویز ممن ستاسې کېږي زما کلیوال دی او زمونږ هغه څه دی نه دا ګوړم ستا د کلي ده دا کلي د ګوړم زما زه لپاره خو مې خوښ هم ډېره زیاته نو ځکه خو موږ وایو چې یو خوږ هم ډېره زیاته ده خوږ هم ده او بل ګوړه کې روز تاسو به کله په ګوړو کې فلیورز نه دي لیدلی که نه لکه یو سمپل ګوړه راشي مسالېداره راشي هغه سابودانه ګوړه به ته وي که نه سپینه سپینه وي مسالېداره بله وي یو سپینه وي یو کبوړې وي یو بله وي هغه ریشه غوندې کې وي مختلف خو فلیورز پکې نه وي دې کې دا دي چې دې کې مختلف فلیورز دي ادرک دی پکې مالټا ده پکې اوس به مې نارنج کوپره ده پکې او کاږه دي او ګنې دي پکې ټیک شو جي او دا چې دی تاسو خورئ نو تاسو له امیونټي بوسټ کوي ستاسو معده چې دی هاضمه پکې راولي تاسو هیلدي ساتي فټ هم ساتي او ورسره تاسو دا هر ځای ته چې دی ځان سره کیري کوی شئ هر ځای ته چې چېرته هم تاسو تللی شئ هلته ځان سره وړی شئ فیملي چیټ چیټ لکه ډېر ښه ورکوټې پورټیبل هغې کې راغلل که نه ځکه دا ایزي شو او بل ځای چې خلک وایي چې لاسونه خراب شي خیرن شي پرس په راته ګنده کړي نو هغه څیزونه هغه شی هم تاسو بېغمه شوئ بېغمه شئ نو اوس موږ داسې وکړو چې یو مننه شه بریک بریک ته او ته به تیاره زه زر ریډي کېږم واپس راځم کالز کوئ خامخا ځکه چې کالز نه پس مونږ ته پته لګي چې وټ یو وانټ او بالکل اوس موږ سره یو ډاکټر راځي چې د چا چا ماشومانو ته څه هم پرابلم دي هغه پروفیسر دی چایلډ سپیشلیسټ دی ټیک شو نو هغې باره کې تاسو د ماشومانو څه قسم خبره وي نو تاسو هغې ته کال کوی شئ موږ د بریک نه پس واپس راځو اوکې ویلکم ستړي مه شئ یو ځل بیا ګرانو لیدونکو تاسو ته وایو د بریک نه پس هرکلی څنګه چې ما ویلو چې آیا موږ سره به د بریک نه پس ډاکټر صاحب موجود وي نو اف د چا هم د ماشومانو څه پرابلم وي یا زنانو څه پرابلم وي د پریګننسي دوران کې د کنسیوینګ دوران کې یا د ډیلیوري دوران کې یا د ماشومانو د پیدایش نه پس داسې قسم څه پرابلمز وي نو تاسو ایزیلی هغه ډاکټر صاحب ته کال کوی شئ او تپوس کوی شئ موږ مشکور یو چې نن ډاکټر صاحب موږ له ټایم راکړو او یو نیک کاز په وره کې هغې دلته راغلي ډیفینیټلی اویرنس خورول چې دی دا د هر یو د پاکستان یو اهم فرض چې دی هغه ادا کول پکار دي ډاکټر صاحب موږ سره دی جی پروفیسر عادل خټک صاحب دی موږ سره پریزیډنټ دی جی او د ماشومانو چې کوم ایشوز دي یا کومې مسلې دي هغې باندې به نن موږ بحث هم کوو د دې څه کوېسچنز موږ سره دي هغه به هم دي نه موږ تپوسونه کوو نو موږ ډاکټر صاحب ته عقیل صاحب ته هرکلی کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ډاکټر صاحب ډېر مهرباني ښه یې جوړ یې الحمدلله ډاکټر صاحب شروعات به کوو چونکې کوېسچنز خو ډېر زیات دي تپوسونه ډېر زیات دي خو زه یم چې د ټولو نه اول چې اوس تاسو یو لګیا یې لاهور ته روان یې ټیک شو اول ته یو سیمینار کېږي ایشین سیمینار به کېږي ټیک شو او ټول ډاکټرز به آی هغې ته راغونډېږي او هغه د ماشومانو د فلاح او بهبود دپاره او د ماشومانو د بهترۍ دپاره اف دغه ځای کې به زموږ د پېښور یا د کیپي چې کوم چایلډ سپیشلیسټ دي آیا هغې به هم په دې کې ګډون کوي هغې به هلته انوایټډ وي بسم الله الرحمن الرحیم یو ډېره مننه تاسو دلته راوغوښتم زما نوم پروفیسر محمد عقیل خان خټک دی او زه د پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن د خیبر پښتونخوا څانګې پریزیډنټ یم اولنۍ خبر دا ده چې زموږ خوشقسمتي دا ده چې دا 1992 نه یعنې 1992 نه زموږ مشرانو دا کوشش کولو چې د ایشیا پیسفیک کانګرس دا یو غټه اکټیویټي ده یو غټ کانګرس دی او خوشحالي هغه ملک دپاره وي چې هغې دپاره راشي ځکه چې په دې کې ډېر ساینټیفیک سیشن ډېر ریسرچ ریلیټډ پبلیکیشنز دا وي لکه نو اولنۍ دا خبره ده چې الحمدلله دا محنت چې موږ مشرانو کولو هغه اوس په 2021 کې لکه کوشش شوی خو چونکې د کووډ مسله وه نو دا موږ بیا لیټ کړلو 2022 د مارچ تر 10 نه 19 تر 13 مارچ 10 نه 19 تر 14 مارچ پورې په لاهور کې کېږي زموږ پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن چې کوم خیبر پښتونخوا څانګه ده د دې الحمدلله تقریبا 250 نه زیات موږ سره رجسټرډ ممبران دا ډیولپ شوی کله نه ده دې تقریبا زموږ چې دې تقریبا 50 ایرز کېږي 50 کاله کېږي چې پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن شوی دی او اوس چې کوم دی زموږ دی ځای او اور پاکستان چې دی هغه په thousands کې زموږ ممبرز دي لکه دې دپاره الحمدلله موږ کوشش شروع کړی زموږ ډېر زیات ډاکټران سپیشلیسټ وروسته موږ کوشش کوو چې واړونه متاثره نه شي خو میکزیمم کسان څومره چې پوسیبل هغې رجسټریشن کړی دی او ځي به دې دپاره او دې ځکه چې په دې کې کم ریسرچ نوی نوی کېږي پوره دنیا کې ملیشیا انډونیشیا کم شوی دی هغه به دې موږ سره چې کوم دی شیر کوي اوکې چې هغه به بیا فردر دلته په پاکستان کې یا په کیپي کې د ماشومانو د هغه دپاره دې کې لکه داسې دی چې مختلف لکه د ماشومانو پیدایش وخت کې تاسو خبره کوم چې زموږ زیاتره ماشومان داسې دي موږ ورته نیونیټل مورټلیټي وایو
ماشوم چې کله پیدا شي پیدایش وخت کې او اولنې 4 هفتو کې دا ډېر زیات کریټیکل وي او اخرنې منټ ډېر زیات کریټیکل وي ځکه چې ډېر ماشومان مونږه هغوی په اولنې منټ کې چې جړه ونه کړي نو هغه بیا ژوند د هغوی ټیک نه وي مزور یې لکه پاتې کېږي موږ ورته ګولډن منټ یا د سرو زرو منټ به ورته پښتو کې زه وایم چې ورته وایو چې ډېر زیات ضروري وي دغه نیټل کوم دی د دې سیشن به خپل کېږي دغه شانتي زموږ چې کوم هغه بیماریانې دي چې جراثیمو د وجې د بکټریا او د وایرس د وجې کېږي لکه زموږ نن سبا چې دی لکه کووډ چې کوم راغلی و دې ټوله دنیا کې راغلی دی یا د دې سره ټي بي دا ډېر زیاته کومن ده پولیو ډېر زیات د دې باره کې روان یو کوشش کېږي شری دی چې شری د وجې نمونیا د وجې ډېر خلک مري لکه ډاکټر صاحب زه به تاسو له د دې ټول باره کې به انشاءالله خبرې کېږي خو دې متعلق تقریبا زموږ سیشن چې دی وړه خبره وکړم 14 ورکشاپ دي او ورکشاپ کې دا کار وي چې د کانګرس کله شروع کېږي اولنې ورځ باندې هغه هینډز اون سکل موږ ورته وایو چې هغه وضعیت کې موږ کسان ټرین کو او هغوی ته دا چل وښیو چې ماشومان به څنګه بچ کوي دې دپاره به څنګه محنت کوي او دې سره چې کوم دی زموږ تقریبا 19 سمپوزیم به کېږي چې هر یو کې تقریبا 15 لیکچرې دي ډاکټر صاحب یو کال اخلو ګورو چې تاسو نه څوک تپوس کوي هلو جی السلام علیکم د بوتو ډېر علاجونه ولا وکړو او دا غاړو صدقه نه کېږي هلو موږ ته څنګه وایي چې هلو د سینې د سږي هلو جی السلام علیکم علیکم سلام جی څوک یې او چېرته نه اوسه تپوس تاسو موږ د سوات نه خبرې کوو منګورې نه ها څه وایي تاسو هغه پیرئ د څه کار دی چې د سوات منګورې نه زما زوی دی احمد الله چې نوم دی خو ډېر زیات دغه دی دا سینه خرابه ده اچھا عمر ته د ورکوټوالي نه بچپن نه خرابه ده ها تر زما خبره و ډاکټران له بوتو خو وختي ته ورخشي او بیا هغه سینه یو هفته پکې وچې نه بیا خو زما خبره واورئ ستاسو د ماشوم عمر څومره دی ډاکټر صاحب درنه څه تپوسونه کوي د هغې جواب ورکړئ جی ډاکټر صاحب تاسو د دې عمر څومره دی د 12 کالو دی 12 کال ها دا او سینې اواز شینګاري کوي سینه یې ډېره خرابه ده دا څه دی وایي سینې اواز کوي سینې اواز کوي اواز کوي شرنار پکې خېږي او د دې سره د پوزې نه ګند وغیره هم نه راځي که صرف دا سینې اواز کوي نه د پوزې نه خو او ټوخېږي ډېر زیات ټوخېږي ورسره او دا دې موسم کې ډېر ډاکټران د بوتو ډېر ډاکټرانو علاج وکړو خو اډو دغه پکې نه راځي د سپرلي کې یا چې یخني شروع کېږي دې وخت کې د تکلیف خو زیاتېږي نه زیاتېږي ډاکټر صاحب دې نن سبا د دې داسې کار دی چې د الرجي ښکاري خوشبويي سپری پرفیوم اولنې خو دا کار وکړي د دې لپاره 2 خبرې دي یو کومو سیزونو سره چې الرجي کېږي هغه الرجي والا سیزونو نه تاسو احتیاط کوئ هر قسم کې کور کې خوشبويي پرفیوم عطر وغیره سوره دي او دې سره چې کوم دی ګردش والا د دې نه به ساتئ یخ نه به ډېر ساتئ او ورسره چې کوم دی د دې لپاره خپلې دوايانې دي ستاسو په سوات کې هو چې کوم دي پروفیسران دي اسرار الحق صاحب دی احسان الحق صاحب دی او ډاکټر سردار صاحب دی تاسو د زما نوم والي ورشئ انشاءالله سیدو ګروپ کې هغه به وګوري او چې د هغې تشخیص کومې طریقې سره وشي نو د دې علاج دا وي چې 1 2 ورځو 3 ورځو نه وي تاسو به دا کنټینیو ساتئ اړه به ول نه تنګوئ او چې کوم سیزونه څه کېږي هغې نه هم ځان بچ کوئ او دا دوایانې به مستقل استعمالوئ صحیح شو جی ډیره مننه ډاکټر صاحب راو شو ما غوډمبنه کوېسچن چې د کم سیکنډ کوېسچن هغه لپاره چې آیا د ماشوم د پیدایش په ټایم کې ولې د ماشوم ډیث چانسز ډیر زیات وي یا د ماشوم د پیدایش نه پس میاش یا یو کال پس دغه چانسز ولې زیات وي او د دې وجه څه ده اولنې چې تاسو ته خبر وکړم د مونږ د 15 کالو پورې ماشومانو چې دی د دې مونږ د انډر 5 مورټیلیټي وایو یعنې د 15 کالو پورې د ماشومانو نه پایېدل دا داسې وي چې اول وخت کې چې ماشوم کله پیدا شي د ده بدن کې چې کوم طاقت وي هغه مور نه ورته راغلی وي د ده خپل نه وي د پای په صورت باندې پای صورت باندې که چېرې ماشوم پوره وخت باندې پیدا شي د ده چانسز د سروایول د بچ کېدو زیات وي که ماشوم د خپل وخت نه مخکې پیدا شو بالفرض دی د 13 هفتو باندې هسې پکار چې پوره 19 هفتو باندې پیدا شي نو د ده بدن کوم نظام دی هغه داسې پوره بالغ شوی نه وي پوره ښه ټیک شوی نه وي نو هغه چې د وخت نه مخکې پیدا شي نو هغه د دې سیسټم سره بیا چلیږي نه ځکه تاسو کتلی وي چې ډاکټرانو کوشش دا کوي که یو هفته هم وروستو شي خاص کر زموږ د ګاینې اوپس والا چې د هغې رسته کوي لکه نو چانس یې ځکه د هغې زیات وي لکه او دویم خبر دا ده چې اولو کالونو کې د امیونټي کمېدو د وجه اولني کال کې نمونیا او دستونه ډېر کېږي نو دې د وجه ډېر زیات کېږي
او درېیمه دا خبره چې درېیمه څلورمه دوه خبرې نور هم دي ماشومان ته اکثر مونږ خلک نن سبا موریانې پی نه ورکوي او د مور پیو کې ډېر طاقت وي مونږ مور پی اکثر دا کوي چې نشته بس اولنې دوه ورځو کې نه وي او چې کم پی وي ټول د انټي بیاټیک نه ډک وي نری پی وي خو ډېر طاقت والی خلک هغه ورکوي نه چې نری دي کمزوري دي یخني او کاوه ورکوو ته په هغې هېڅ نه جوړېږي اخوړو طاقت کاوه خو کمزوري کوي سړی کوي لکه او سره چې کوم د دې سره ویکسین باره کې اکثر خلک زیات په دماغو کې دا خبرې چې دا غلط شی دی هغه نه لګي نو چې د مور پیم نه ملاویږي د بدن طاقت هم نه د وخت نه مخکې هم پیدا شي هغه ته چې کوم دی دا تدارک نه ورکوي په انګریزي کې چې پریونشن از بیټر دین کیور د علاج نه زیات ضروري د هغې منې کول دي هر سړی لوی کې وړی یو مثال درکړم هر سړی د غم ځان غم نه کوي خو چې شوګر بلډ پریشر ورته شي نو بیا راځي ډاکټر صاحب منډې وایي بالکل بیا منډې وایي نو که هغه منډې مخکې وي دله به چېرته هم شوګر ونه شي نه بلډ پریشر ورته وشي ایگزیکټلی همداسې نو دا خبره ماشومانو کې هم ده اوکې ماشومانو کې کمې کمې بیمارۍ چې دي هغه کامن دي او هغه زیات وي په ماشومانو کې زموږ سیټ اپ کې چې دی زیاتره چې دي بیمارۍ دي هغه انفیکشس بیمارۍ چې د انفیکشن د وجه کېږي ښه په دې کې تاسو ته دا وایم چې په دې نږدو ورځو کې زموږ شکر دی چې د میزلز یو کوشش د حکومت سره یو ځای پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن کوشش وکړله او د میزل ویکسین چې کوم دی په هغې کې وکړل نو هغې د وجه اساني وشوه کنې اوس هم ډېر زیات ماشومان شرې ورته وشي او شرې داسې عجیبه شوی دی چې یا خو اول ځل ماشوم د تبې د وجه دومره مور پریشاني چې هیڅ نه خوري دې دوران کې ورته نمونیا وشي دستونه ورته وشي دې د وجه مړ شي ماشوم یا که پاتې شي ډېر کمزوری پاتې شي بیا د دې یو داسې شی دی چې ماشوم وروسته وم پایي نو دماغو ته بعض وخت داسې جراثیم د شري والا پکې مړی وي هره ژوندي شي چې موږ د خپله ژبه کې وایو چې اس اس پي سب اکیوټ سکلوزینګ پین انکفلایټس هغه دماغ ورو ورو خوري نو هغه ماشوم چې دی په شپږو میاشتو کې مور ورته ګوري اول ګرځېدل ختم کړي بیا خبرې ختم کړي بیا پې جټکې زیاتې شي او بیا په کټ باندې پرېوځي مړ شي کو دې میډیکیشن نه شو پراپر د باندې شرې کا راغلو نو د شرې لپاره مخکې صرف ویکسین کول نو تاسو ته وایم چې د مور پیل لکه لازم شي اوس د دې لپاره موږ انیشیټیو پای کې خبره به راشي که تاسو ته پوسټ به وایم برس فیډینګ چې کوم دی هغه بیبي فرندلي هاسپټل انیشیټیو موږ کړی دی پای کې صرف هغه هسپتالونه چې کوم د مور پی پروموټ کوي نه هغې ته به دا سرټیفیکیټ میلاویږي لکه حکومت هم په دې کې ډېره مرسته کړې ده او ورسره چې کوم دی زموږ بعضې ماشومان هغه چې وخت نه مخکې پیدا شي نو هغې چې شیشو ته یې ورسوي شیشې نه اوس دا دی چې کینګرو مدر کیر څنګه چې د کینګرو یو ځناور دی هغې پاوچ وي نو موږ دا کوشش کوو چې ماشوم د وخت نه مخکې پیدا شي مور سره سینې سره چې څومره د چمړۍ سره کنټیکټ وي که نه سکین ټو سکین کنټیکټ د چمړۍ کنټیکټ هغې ته چې کوم ټمپریچر میلاویږي ګوره بهرني ټمپریچر چې موږ کله زیات کړو کله کم شي خو د مور ټمپریچر چې انسان ته هماغه پیدا کېږي ګوره مور په ګېډه کې ژوندی ټول بیا هم چې نږدې ورسره او دې سره نه صرف د ماشوم چې کوم دی ژوند بچ کېږي ورسره چې کوم دی د مور مینه او دا چې کوم دا هم ډېر اټیچمنټ زیات شي اټیچمنټ زیات شي ورته وایي اټیچمنټ زیات نو ډاکټر صاحب دا پولیو نه علاوه نور کومې بیمارۍ چې د هغې ویکسینیشن لکه شته په دې کې داسې او جی په دې کې داسې کار دي چې ډېرې داسې بیمارۍ دي چې مهلکې دي تاسو ته ما څنګه وایي چې شرې دی ټي بي دی خناک چې موږ یو بیماري ده د ګلې پوره بهر مې پړسونو شي او دننه مخې پکې پردې جوړې شي سپینې یا خړې شانې پردې هغه چې د سان لیس جوړې شي نو ماشوم سره فوراً د مړ کېدو چانس یې لکه او بیا روس هم د هغه زړه ته هغه او دا کوم ایج پورې کېدی شي دا تر 15 سال پورې کېدی شي 15 سال پورې نو موږ د ساوت نه د کرک نه د ټانک نه د لکي مروت نه که تاسو وګورئ شرپا هسپتال نه د حیات آباد کمپلیکس زه خپله باندې هم لیډریډینګ هسپتال نه دي نه تپوس کې ډېر ماشومان یا خو هغه وخت کې غریبان وفات شي یا چې کله راشي زړه ته جراثیم ولګي او داسې عجیبه شی دی چې بیا د دوايانو ته هم ریسپونس نه کوي لکه دا وایرس چې کوم زړه ته ولګي موږ ته مایکروډایټس وایو هغه ګزاره کوي خو چې کله دا زهریله جراثیم زهریله ټوکسینس ورته ولګي زهریله ماده ولګي بیا فایده نه لکه یا داسې لکه د پولیو څنګه بدن ته وشي ټول بدن بالکل ختم شي دغه شانتي دا رګونه ختموي لکه نو دا روس هم د خناک دی نو دې لپاره یو ټکي خو زموږ هسپتالونو کې لګي چې دا ډېر دی خو د دې سره بعض داسې ټکي دي چې لکه د زیړ زړي دپاره یا چې کوم دی د میادي ته به مونږ لویه ته به ورته وي د دې دپاره چې کوم ویکسین دي هغه زموږ کوشش لګیا کوو حکومت سره مونږ منډه تړو دا څیزونه خو دا یو چې کوم د لویې تبې ویکسین دی دا په سند کې او پنجاب کې دی الحمدلله پوره وکړو کوشش او موږ په دې کې لګیا یو ما خپل هم د ایز پریزیډنټ لیکل کړي دي خپل هیلث منسټر ته هم سیکرټري هیلث هم د میلاودو لپاره لیکل کړي خو یا دې باندې کار نه دی شوی اچھا ډاکټر صاحب د ویکسینیشن چې څنګه ماشوم پیدا شي نو هغه لومړنۍ ټیکه لګي بیا چې د 2 کالو پورې آی تھنک چې ماشوم ته میاش په حساب باندې ویکسینیشن لګي ټیکې وته لګي هغه لګي آیا دغه چې کوم ویکسینیشن ماشومانو ته لګي د 2 کالو پورې دغه کومه فایده ورکوي ماشوم ته او دغه نه علاوه چې دا کوم نور ډیزیز دي آیا دا دغه چې کوم ویکسینیشن لګي دی نه سیف کوي نه دا څه کار دی چې د هر یو
مرض دپاره خپل ویکسین وي چې شري دپاره دې وکړو نو د شري فایده ورکوي که چېرې تاسو اوس دې کې داسې کار دی چې موږ ورته ګړسوکې وایو چکن پوکس هم وایرل انفیکشن دی خو هغه چې دی هغه ویکسین نه کېږي هغه ویکسین چې کله نه شوي هغه فایده نه ورکوي نو دا کم تاسو ته ما وایي چې کم زموږ په ای پی آی ورته وایو نن سبا هغې نوم بدل شوی دی اوس کېدای شي بدل شي نن د فیډرل ډایرکټریټ اف امیونایزیشن به ورته وایي ایکسپینډډ پروګرام اف امیونایزیشن دی په هغې کې چې کم دي په هغې کې موږ سره د نمونیا دوه قسمه جراثیم دي ایته هیموفیلس انفلوئنزا بي او نیموکوکس وایو موږ دا دی ورسره چې کوم د ډفتیریا تاسو مخناک وایي چا کوي یا که د ماشوم اکثر موږ د زنانو ته 2 ټیکې په اخري وخت کې د ماشوم پیدایش نه مخکې لګوو یا کله چې موږ وغورځېږو او موږ ته تکلیف ورسېږي زخم جوړ شي نو یو انجکشن موږ لګوو ورته ټي ټي ورته ټیټنس ټاکساید د دې چې کوم مرض دی هم ډېر سخت دی ماشوم ته چې کله وشي نو بیا هغه بچ کېدل داسې ځکه چې دا ډېر وخته پورې ماشوم ته جټکي کېږي او د دې زهر چې هغه د دې رګونو نه لرې کېږي نو هغه 4 هفتې 6 هفتې پورې هغه وي نو چانس پکې دی چې ماشوم ته نمونیا وشي او چې مړ شي لکه ډاکټر صاحب خبره هم کټ کوم بریک ټایم رالو زمونږه دې نه پس بیا راځو کنټینیو کو کال کوئ چې ماشوم د پاره څه تکلیف دی ډاکټر صاحب ناست دي لایو به تاسو ته جواب درکوي یو وړوکې شان دي بریک اخلو چېرته مزه वेलकम बैक जी वापस रالو और ډیر زیات یو زبردست پروګرام روان دی ډاکټر صاحب راغلی دي او د ماشومان متعلق چې تاسو څه تاسو کول غواړئ لایو کال وکړئ او خپل د ماشوم تکلیف ته چې هغه تاسو وکړئ ښه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د ماشومانو لپاره څه سپیشل هاسپټل څه د هغې صرف لکه چې دا پیډز چې دي د دې دپاره څه شته یا نه همدغه لوی هاسپټل ته هغې هم راځي زموږ په خیبر پښتونخوا کې خو فلحال داسې اپریټینګ نه دی لکه یو هم هسپتال جوړ شوي دي په مردان کې هم جوړ شوی دی په دې نه علاوه اوس لګیا د سوات کې هم جوړېدل شروع شوي دي او کوم حیات آباد کې کوم زموږ چلډرن هاسپټل دی د 2008 نه غالبا شروع شوی دی خو تر اوسه پورې یا دی کمپلیټ شوی نه دی نو داسې هسپتال نشته سپیشل چې کوم ډیزیز دپاره بعض داسې زموږ سپیشلیټي دي چې پای کې خپل زموږ پروفیسرانو کوشش کړی لکه دا دی چې نن سبا پېښور انسټیټیوټ اف کوم کارډیالوجي دی په دې کې پروفیسر اجاز صاحب دی نو هغه ورسره مبشر زرین صاحب اوس د ماشومانو زړونو سرجن راغلی نو هغې داسې کار کوي چې دی خپل کوشش کوي او کافي پروسیجر داسې دي چې الحمدلله انټرنیشنل لیول ولا کم کېږي نه هغې کوي نور دین علاوه چلډرن هسپتال زموږ چې دغه فنکشن نه دی تر اوسه پورې نه دی شروع شوی کوشش دی دا کوي چې موږ پکې سو ډپارټمنټس جوړ شوی دی سټرکچر ګرې سټرکچر دی پکې حکومت هم دا کوشش کوي چې موږ پکې یو 2 یا 3 ډپارټمنټس ځکه چې په ایلارش کې یو چلډرن د ګیسټ روم موږ ډاکټر صاحب دی اسسټنټ پروفیسر دی حضرت بلال صاحب هغې هم د ګیسټو هغه شروع کړلو ماشومانو د معدې او د جګر کوشش هغه وارډ شروع کړی نو دی دا کوشش کوي چې دغسې بعضې کسان دي زموږ بعضې کسان ټرینډ شولو چې هغې د ماشومانو د دماغو مرضونو کې نو سپیشلیټي کې نو هغې دا وي چې کېدای شي موږ د سو یونټي شروع کړو لکه د معدې والا د زړه والا او دغه شانتي د دماغ هغه کوشش کوي چې کېدای شي موږ د جولای نه شروع کړو خو لیټس هوپ لکه چې شروع کړي الله دې وکړي الله دې وکړي ډاکټر صاحب سره خبرې اترې کړي زموږ یو بل مېلمنه موږ سره ناسته ده چې په بیوټي باندې او اسټیټک چې کم پروډکټس وي یا اسټیټک چې دی د دې کار هغې څه شي دی اسټیټک څه شي ته وایي هغې باندې به خبرې اترې کوي موږ سره نادیه ظفر ده جی اسټیټک کلینک اینڈ بیوټي سالون اور میڈیا میک اپ آرٹسٹ ہے جی ویلکم کو السلام علیکم السلام علیکم سنگھ نادیہ جی خیر کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیسی ہیں الحمدللہ خیر دیکھا نا پشتو میں بھی بات کر لوں گی لیکن اردو ہماری چونکہ مادری زبان ہے سب کو سمجھ آتی ہے کوئی نہیں رابو شو ڈاکٹر صاحب باندھے ورا شو ڈاکٹر نادیہ جی آپ سے بات کریں گے لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چونکہ وہ بڑی ہارڈ قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب حکومت مونږ همیشه وایو چې یو اداره یو تنظیم کولاو شي ټیک شو او د هغې دپاره هغه چې خپله څومره هغه سروایو وکړي هغه کم وي ټیک شو ځکه ځینې داسې شی نه وي چې هغه ډېر زیات ایکسپینسیو وي هغه نشي افورډ کولی هغه اداره هغه تنظیم نو آیا ستاسو تنظیم سره د ګورنمنټ داسې څه مرسته شته یا داسې کم قسم سپورټ چې ګورنمنټ کوي دې نه مخکې به زه د پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن باره کې یو دوه خبرې وکړم هغه ول دا دی چې آیا دا جوړ شوی تنظیم څه دپاره دی نو زموږ پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن دغه شانتې زموږ نور ډپارټمنټس لکه چې د زنانو بیمارو خپل لکه هغه سوسایټي ده اف ګایني اینډ اوپس پاکستان
د فزیشن خپل ګیسټرو د معدې والا خپل دی خو ځکه الحمدلله زموږ چې کوم پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن دی دا ډېر زیات لکه مخکنی دی ټول سنټرل دی بیا سنټرل سره 15 څانګې دي پای کې څلور واړه صوبې دي ورسره فیډرل دی بیا اوس کله چې لاس زموږ چې کوم د کې پی کې والا ملګري دی کوشش کولو نو موږ د سوات د مالاکنډ چپټر او د هزاري چپټر مکلاو کړل په دې کې زموږ په خیبر پختونخوا سره د دې دوه خبرې دي موږ یو طرف ته د زموږ کوم ماشومان چې کوم ماهر ډاکټران دي پیډیټیشن وته وایو د هغې دپاره کوشش کوو چې دوی ښه ټرینډ شي او ښه تکړه ډاکټران او ډیلیور کړي زموږ هغه ته او دویم طرف ته موږ د ماشومانو د صحت سره دا زموږ دوه مین دي نور خبرې پکې شته خو مین دوه خبرې دي د ماشومانو چې کوم صحت دی په هغې کې ډېرې خبرې دي هغې کې اولنۍ خبره ما تصور کړه چې ماشوم پیدا کېږي هغه پیدایش وخت کې دغه خیال ساتل ډېر ضروري د هغه دپاره د مور پیو دپاره شکل کې درېیمه دا خبره چې د دې دپاره ویکسین غم کول او نور چې راتلونکي کومې مسلې لکه اوس د کووډ کې زموږ پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن ورسره چې کوم د چلډرن هسپتال لاهور والا ورسره آغا خان او یونیسیف او ډبلیو ایچ او موږ کمبینیشن کې دوه ښکلي یو پروټوکولز تیار کړي چې هغه ټوله دنیا کې خلکو خوښ شو او اوس پرې لګیا یو الحمدلله موږ پرې خلک ټرین کوو په دې سیز باندې ماشومان دپاره نو د دې داسې کار دی چې دا ټوټلی ایکسکلوسیولی چې دی نو زموږ خپل نان ګورنمنټل ارګنایزیشن دی خو موږ د کار دا دی چې څومره ویکسینیشن پروګرامونه دي خلکو ذهن کې دې باره کې لکه بعض وخت مسلې وي د هغې حل کول او حکومت څخه هر قسم کې موږ غواړو چې حکومت موږ څخه په دې باندې ولاړي لکه تاسو یو مثال زه درکړم چې پنجاب او سند کې اول د سند نه شروع شو بیا پنجاب کې چې کوم دا لویه تبه ده معدي بخار موږ انټری فیور ورته وایو د هغې دپاره ویکسین چې کوم دي هغه وشو هغې ټول ماشومان ویکسینیټ کړو خپل زموږ کې پکې اوسه پورې دا نه دي شوي سټل لا دا پرابلم شته او نو موږ دا وایو چې لکه ګورنمنټ زموږ سره میلاویږي بار بار په دې کې او موږ یو ځای لایحه عمل جوړو نه صرف د ماشومانو بلکې حکومت په دې باندې ډېر نوم کېږي لکه موږ چې کوم کوز دپاره د شی جوړ کړی نو موږ په هغې خوشحاله وو چې موږ کوم مقصد دپاره څیز جوړ کړی لګیا دی هغه کېږي ایگزیکټلی بالکل جی ښه جی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د پولیو نه علاوه کومې نورې داسې بیمارۍ دي چې هغه ډېرې اهم دي دې کې ما اول مخکې خبره وکړله د پولیو باره کې زموږ چې ماشوم ډیمیج کوي هغې کې ماشوم دپاره چې دی شر نن سبا ډېر زیات دی او شري سره بیا چې کوم دوه خبرې نورې کېږي هغه هم زموږ ځای کې لکه د 15 کالو نه مخکې ماشومان لپاره ډېر هلاکت سبب جوړېږي په دې کې یو نمونیا دی او دویم چې کوم دي دستونه دي وړې وړې خبرې دي خو که دې دپاره په وخت باندې غم ونه شي نو ماشوم دې سره مړ کېدی شي او زموږ چې کوم تاسو ته اول ما خبره وکړله چې د 15 کالو نه کم ماشومانو مرګ په دنیا کې زموږ دا لیول چې دی اوچت دی که نه ډېر مړ کېږي ماشومان او اولني کال کې هغې ریزن دا دی شرې شولو یا دې سره ما خنناک یو بیماري یاده کړه چې هغه د کرک او د زموږ د ټانک چې کوم ساودرن ډسټرکټس دي جنوبي اضلاع دي پای کې دا تکلیف زیات دی نو هغې دپاره که چېرې بالفرض مونږ مخکې نه ویکسینیشن پراپرلی وکړو نو دا به ډېره ښه په دې کې منځ کې یو خبره کوم ځکه چې ورسي زموږ خلکو ته بعض وخت مسله دا وشي چې مونږ چونکې پولیو انډ ته راغلي نو مونږ دې پسې ډېر نښتي یو نو دې د وجې خلکو ته چې مونږ خوله کې کترې واچوو نو هغوی بس ښه مطمئن شي چې بس ډاکټر صاحب نور ویکسین ضرورت نشته ده نو دې دپاره زه دا وایم چې دې سره صرف پولیو ختمیږي نورو بیمارو کې د دې هېڅ فایده نشته ده لکه صرف د پولیو ویکسین د پولیو دپاره دي د شري والا شري دپاره دي د نمونیا والا نمونیا دپاره دي او دقه شان دي د خناک والا خناک دپاره دي نو کوشش دې دا کوي چې کوم ریګولر دي ویکسینیشن کېږي روټین ویکسینیشن موږ ورته ایمونایزیشن ورته وایو په دې کې بالکل کمی نه راوړي ډاکټر صاحب یو ویکسینیشن لګي ماشومانو ته 15 کال عمر پورې دا زما په خیال په شپږ میاشتې پس کو کال پس داسې یو رغه کېږي چې کوم ماشومان د 15 کالو وي هغې ته یا چې چاته نه لګېدلی مس شوي ویکسینیشن نو آیا دغه ماشوم څومره سیف کوي یا د څه دپاره ده دې کې داسې کار دی چې اوله خبره دا ده چې مونږ کله ماشومان ته ویکسین لګوو نو بعضې ماشومان ته پروپر ویکسین لګېدلي بعض وخت داسې وشي چې یو ماشوم ته څه بیماري یا نوره مسلې یا ناپوهي کور کې چاته پته نه وي هغه لیټ شي نو هغه موږ پیچ اپ ویکسینیشن کوو بیا هماغه ویکسین په هماغه ترتیب سره بیا ورته لګوو بعضې داسې مرضونه لکه دې کې چې کوم پوښلي توره ټوخلي یا شنه ټوخلي ورته وایي هغه اول کال کې ډېر زیات وي بیا وروسته کمه شي بیا اولنیو میاشتو کې زیات وي نو بیا ورو ورو موږ کوشش دا کوو چې کوم مرض وروسته نه وي نو هغه ته بیا موږ وباسو نو بیا هغه ویکسین کې هغه ته لرې شي او بالفرض خناک وي او ورسره چې کوم دی تشنج ورته وایو چې کوم د ماشوم ته زخم وشي نه مرض کېږي د هغې والا بیا وروسته هم لګوو لکه بل چې دا نن سبا څه چې دغه ټي بي او دا څه په خپل ځای باندې خو ماشومان ته چست انفیکشن ډېر زیات دي ریشا یا هغه ډرای کف چې دی هغه ډېر زیات کېږي او دا ډېر زیات کامن دی نن سبا د
سیزنل چینج چې کله کېږي موسم یخېږي د ګرمۍ نه یا د سپرلي موسم جوړېږي صحیح نو په دې کې د وایرل انفیکشنز هم زیات وي او دا وایرل انفیکشن دا وي چې دا کور کې د هر سړي ته بیا سلام کوي لکه یو ته مړ شي بل ته مړ شي ټول باندې او احتیاط هم کوو نه پای کې که چاته یو خبره بله دا خبره چې دې کې کوم خلکو چې انډرلاین چاته الرجي زیاته کېږي نو په دې موسم کې چې کله پولنس په هوا کې زیات شي یا کور کې څوک تیزه پرفیوم داسې څیزونه لګوي یا د موسم چینج کېږي ډسټ وي نو هغې دوران کې د هغې دا تکلیف بیا راوچت شي اخري خبر دا چې بعضې ماشومان چې کوم لوی د دې ریشه زیاته وي وړو خو د لاندې مهي د لوی اکثر د پوز اکثر ګند زیات وي وروستو ریشه راځي لکه ساینوسایټس موږ ورته او د غټو ته دا پرابلم او د غټ وي دا ساینسز پرابلم وي زیاتره الرجیک ساینوسایټس وي نو په دې کې هم ان ټي زموږ کوم ملګري سرجنان خطه کړی دي یا پیډیټیشن دي د لپاره علاج هم لږ اوږد وي ځکه چې د انفیکشن په اسانه سره نه وځي دا بند کیویټیز دي اسی چې موږ 15 ورځې انټي بایوټیک ورکو نو په دې کې 2 یا 3 هفتې ورکو نو دی علاج په وخت کول پکاري ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو راغله نن تاسو خپل قیمتي وخت موږ لراکو په اخره کې صدا سي میسج دی چې هغه تاسو خپل کتونکو ته ورکول غواړئ ډیره مهرباني ستاسو هم زما اهم پیغام چې کوم زموږ کتونکي دي دای د پاره دا دی خاص کر چونکې زموږ کتونکي ماشومان ته خو د دې سندره پتنی مور پلان د پاره زما دا وي چې حکومت مه یا ډاکټرانو مه چې کومې خبرې مونږ کوو چې ویکسین ضروري دی کوم بیمارو دپاره په خپل وخت باندې خپل ویکسین لګول ضروري دی کورونو ته که راځي پولیو والا یا نور د هغې کې هغې څه نشته دا پلیننګ حکومت او ډاکټرانو نه مخې ته کېږي مونږ ورته ورکو کم ځکه چې مریض بیمار شي ما ته راځي ما ته په دې یو وړه خبره منځ کې وکړم زموږ بیمارۍ د هغه دوران کې د کووډ دوران کې ما به ماسک تړلی او شیشه مې لګولې او کلینیک کې نو مریض به نمونیا سره راغلی ما ته ډاکټر صاحب د مرګ نه ولې یېرېږي نو ته ولې یېرېږي د جراثیم نه نو زه به ورته راوتم ما ګوره زه دې د وجې نه یېرېږم ما سره هر قسم کې مریض راځي که تا څه زه ولګم نو تا ته به مسلې لکم اوس دا وي چې ما او دا خبره ده که ستا مریض ولې راوستې چې بیمار دی نو ګوره دې بیمارۍ نه بچ کېدل ضروري نه دي نو اول دا سوچ کول په وخت باندې خپل ویکسین لګول او ماشومان په خپله باندې بوتل خپل علاقې کې او چې کوم پولیو ویکسین هغه په خپل ټیم خپله کترې اچول او دې سره چې کوم روټین والا ویکسین دي چې هغې کې بالکل کمې نه راځي نو هوپفلي زموږ دا ټولې بیمارۍ به ډېر کمې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه انشاءالله چې ژوند دي بیا به تاسو راغواړو ډیفینیټلی یو کار خیر تاسو هم کوئ او خیبر هم لګیا دی که نو ډیفینیټلی موږ به یو ځای دا پروجیکټ وړاندې بوځو تاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو په دې کې موږ سره دومره مرسته کوي او زموږ کومه خبره ده دا ټول عوامو ته رسوي थैंक यू जी ब्रेक पालो और ब्रेक के बाद हम आएंगे नादिया से बात करेंगे नादिया बेचारी कभी मेरी तरफ देख रही कभी रोज की तरफ कि अल्लाह मियां मैं किधर किन लड़कियों के बीच में आके फंस गई हूँ जी दमा खुलुग्रानो को तुमको पसदागे ब्यारजू वेलकम स्टडी में शी अफजल अबियादत वाइफ द ब्रेक न पस जी मैं कह रही हूँ सिर्फ मैं शौकीन हूँ जी मुझसे भी बड़े बड़े शौकीन बैठे हुए हैं और आज नादिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए कितने ब्रेक में थोड़े थोड़े से क्लिप ले लेना अच्छा आपका एक ब्यूटी सेटअप है ब्यूटी सैलून है आपका माशाल्लाह जो अनकरीब वो एस्थेटिक क्लिनिक में शिफ्ट हो जाएगा ठीक है जी अच्छा मैं अगर पुश्तो में बात करूं और आप उर्दू में जवाब दे दो पुश्तो आपको समझ आ जाएगी क्योंकि व्यूअर ऐसे हैं कि वो फिर मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं ना कि तुम क्यों पुश्तो में बात नहीं कर रही थोड़ी बहुत खैर है जहाँ पे मुझे समझ ना आई मैं आपको कह दूंगी आप मुझे उधर आप स्विच कर जाए कोई मसला नहीं है अच्छा जी कल ना दे फील्ड तरागले कल ना इदा सेटअप ज़ाल जोड़ को ब्यूटी और या एस्थेटिक सिंगल जहन तरागलो अच्छा जी सबसे पहले तो मैं अपना यही इंट्रोडक्शन दूंगी कि माहम्स मेकअप स्टूडियो की मैं ऑनर हूँ माहम्स मेकअप स्टूडियो अच्छा मेकअप स्टूडियो और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17 इयर्स बिफोर मैंने स्टार्ट किया था और तब मैं प्रैक्टिस की थी सैलून्स के लिए और इसके लिए ब्यूटिशियन कोर्स किया था सारा कुछ अच्छा तो फिर आपको जैसे कि पता है उस वक्त फिर बाद में शादी हो गई शादी के बाद मेरी हो गई शादी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह मेरे उसके बाद मेरी शादी हो गई ख्याल हो चला काका बाबा दल की नहीं तो शादी के बाद नहीं शादी के बाद फिर परमिशन नहीं मिली इंतजार की थी
फिर परमिशन नहीं मिली और फिर आपको पता है कि जैसे इंसान बिजी हो जाता है प्रैक्टिकल बच्चों लाइफ को, में, घर को, बच्चों में, ओके। जी बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ा काम बड़े बच्चे को संभालना उसके मीर बाद को। जी लका कूर के बच्ची भी ऐसे अच्छी इन लॉजम भी का ना या, टूल बच्ची भी का exactly, अच्छा जी। तो फिर कैसे? बस फिर उसके बाद फिर अभी मैंने स्टार्ट लिया और मुझे स्टार्ट किए हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 6 ईयर दोबारा हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आती हैं मैं उसको खुद भी देखती हूँ, सीखती हूँ क्योंकि आपको पता है सीखने का अमल तो जारी रहता है, अच्छा। कभी ख़त्म नहीं होता। और इसके अलावा मेरा एकेडमी बेस सैलून है, मैं जहाँ लड़कियों को सिखाती जी, हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लड़कियों को भी सिखाती हूँ और फ्री ऑफ कास्ट मैं उनको सिखाती हूँ। गुड जी, है, जबरदस्त। ताकि उनको आगे भी एक रोजगार प्रोवाइड हो सके। और हमारी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो जिनके हाथों में हुनर है, मेरे स्किल्स साथ है। एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर भी हो ना, जी, अगलों को भी आप बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। सिखाती तो हो। बिल्कुल यही वजह है कि काफ़ी अच्छी ऐसे टैलेंट हैं हमारे इर्द गिर्द सराउंडेड में हम देखें तो, लेकिन ये कि उनको घर से निकलने के कोई मौके नहीं मिलते। तो अच्छा नादिया उनके जी, लिए एक और फिर बात आपसे पूछूं रोज खान, क्योंकि एस्थेटिक तच सुकोड़ी करना नो डेफिनेटली दे वांट डिप्लोमा लाइक डॉक्टर डिप्लोमा दा शे नहीं करना बिया दुमर इजीली यो कस्टमर ट्रस्ट न करना चाहिए विच दा डर्मेटोलॉजिस्ट और दा शे नहीं करना। एग्जैक्टली तो उसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए मैंने डॉक्टर हायर किए हैं। अच्छा डॉक्टर हायर जी बिल्कुल, जिनके साथ हमारा परसेंटेज पे होता है हम उनको रखते हैं। बाकी जो तो प्रॉपर मैं- डर्मेटोलॉजिस्ट जी बिल्कुल, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वो यहाँ की है भी नहीं। अच्छा आपकी कुछ पिक्चर्स चल रही है, ये बता दें आप जरा। जी जी, ये मेरा पार्टी मेकअप है और जो कि मैंने लास्ट मंथ किया था, और ये भी मेरा पार्टी After and मेकअप before है ना? जी जी बिल्कुल। और ये मैंने खुद बिफोर किया है। पहुंचाड़ो खैना और ये कुछ क्लिप्स हैं। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हेयर एक्सपर्ट भी हूँ, हेयर्स पे भी काम करती हूँ और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हूँ। अगर आप मेरे क्लिप्स वो चलाएं तो आपको उसमें हाँ, नजर आ बलूच जाएगा। बहन के हेयर के अगर कुछ पिक्चर्स है या क्लिप्स है तो प्लीज चला दे। अच्छा और काम का पता चल जाए ना। अपने हेयर्स पे भी मैंने खुद ही काम किया हुआ है। अच्छा जैसे कि जैसे कि नहीं पके आगा ब्लू आगा कड़ी दी कर रहा हूँ। हाँ जी, रिम इसमें मैंने मैरून और ब्लू चंक्स डाले हुए हैं जी। अच्छा देते सिचे भी देते रेनबो Chunks, कलर chunks. कोई या सिचे नहीं नहीं, इसको फंकी कलर फंकी कलर कहते हैं, वही मैं कहती हूँ उसके जरा पीछे तो कुछ है। अलग शानदार से आगा के दांत वाओ ग्रीन, कितना मजा कर रहे हैं ब्लू यार। ब्लू 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 है, ब्लू ब्लू है नहीं, मुझे सी ब्लू तो रोज किस की तरह लग रहा है, सी कपड़ों ब्लू की तरह। सी ब्लू। हाँ जी, ये सी ब्लू है। मेरे बालों में हो सकते हैं? हाँ जी एग्जैक्टली, क्यों नहीं हो तो सकता? लगा आपने तो उसका ऑलरेडी कट डाउन green किया हुआ है, से कट डाउन के सकता बाद तो ये इजीली आ जाता है जी। वो कट डाउन बहुत बवी प्यारे लग रहे हैं, वो कट डाउन कोई नहीं, 4 बाल रह गए उड़ा दे। नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। लोगों का माइंड यही होता है कि कहते हैं कि ये चार बाल रह गए, इनको उड़ा दें, कर लें, लेकिन नहीं। अगर अच्छा आप ये बता दे नादिया जी, treatment- आपका हेयर भी चल रहा है साथ साथ? जी 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 बिल्कुल, ये हेयर स्टाइलिंग थी और ये है रूट टच करिंग का। और इससे पहले जो क्लिप चला था वो हेयर स्टाइलिंग की थी और मेकअप का था ना। अच्छा तो मैं आपको बालों का बता रही थी कि बालों का अगर आप प्रॉपर केयर करें ना हेयर्स की, और इनको प्रोटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि बाल हमारा बना ही प्रोटीन से है, और अगर हम इनको प्रोटीन ज्यादा देंगे करेंगे, जाहिर बात है वो हमारे हेयर्स जो हैं वो हेल्थी होंगे और ग्रोथ भी एक करेंगे। और चीज भी है, रोज तब कतली विच अक्सर मुंग द डाई ओ द स्ट्रीक्स ओ यो शेबल शे दुमरो को जे मुंग द खपली विखतो ऑक्सीजन से दे खत्म बिल्कुल, डैमेज exactly. हदारा तो वे ना ये लका उस जमुंग च संगा जमुंग दा शोबिज्म शी लका जमा खपल कारम दासी वी चीज स्ट्रेट सातमा ड्राई Iron or yoshibal shit. लका खाम खा मा सर टाइम नहीं चीज मतलब वेट विखत प्रे द माउ जमा नो सर ड्रायर कोमा ज स्ट्रेट कोमा जमा लका पके कल राजी लका खाम खा पके कार की नो दा दोना डैमेज शी नो द दे क्योर द पारसष्टा ता सर जी जी जो बिल्कुल। डैमेज ना लगे प्रॉपर जी जी बिल्कुल, होम केयर भी है। होम केयर के साथ साथ देखिए इनमें से मॉइस्चर और ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ये जरूरी है कि आप अपने बालों को मॉइस्चराइज रखें और इनका पीएच लेवल बरकरार रखें। पीएच लेवल से था वही कौन सा लेवल? पीएच लेवल इनका बरकरार रखें ना। ना हम अपने बीपी चेक करेंगे पीएच लेवल इसके लिए क्या पीएच लेवल क्या है? ऑब्वियसली देखें, आप जब अपने बालों को ड्राई करती हैं, डेली आपका काम भी ऐसा है, रूटीन भी ऐसी है, हम आयरन करते हैं, इनमें से इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इनको पानी की जरूरत होती है, इनको खुराक की जरूरत होती है। ये भी जानदार हैं, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, और बाल भी ना एक लिमिट तक हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट नहीं होते और उनकी एंड्स जो है वो नादिया डेड हो जी जाती मैं हैं। लाख कोशिश करूं, मुझे बालों के मुंह का पता नहीं चला कि किधर से मैं उनको खाना खिलाऊं। नहीं, आप प्रोटीन मुंह ये आप सबसे पहले ना प्रोटीन ट्रीटमेंट, इनको अच्छा। प्रोटीन ट्रीटमेंट मस्ट दें। आप अगर होम बेस पे जाती हैं,
होम केयर पे जाती हैं तो आप उसके लिए दही ले लें, दही में अंडे की जो जर्दी है जी बिल्कुल वो ले लें, और साथ में ये कोकोनट ऑयल, अच्छा। ये सबसे बेस्ट है। और बनाना से क्या होता है? बनाना से लोग कहते हैं कि वो डैमेजपन खत्म हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये रिपेयर करते हैं ना, बनाना में भी जो है ये इसमें भी फूड है, ये हमारे बालों को फूड मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी इनर जो बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी हैं आप पहले उनको ख़त्म करें। अगर आपकी इनर बॉडी स्ट्रांग होगी तो वही आपके बालों में सारा कुछ जा रहा है ना, फूड जा रहा है। पहले आप अपनी इनर बॉडी को स्ट्रांग करें, अपना फूड प्रॉपर लें, डाइट प्रॉपर लें, प्रोटीन का इंटेक जो है वो मस्ट करें, जिसके लिए फिश, दही, दूध, फिश, दही, दूध, पानी जी, पानी जो है वो आपके पीएच लेवल को बरकरार रखता है। जी बिल्कुल। लेवल पे और कब चौथा क्या था? दूध دا شي نه خوري چې تاسو د ویختو گروث سره سکیږي. اچھا دا خو شو بیوټي سایډ راشو. اوس استټیک کې تاسو څه کوي لکه تاسو ډاکټر سره او یا اراده سره یا کم دا شي نه دي چې هغه اون فوکس دی هغه باندې کار کوي. बिल्कुल एस्थेटिक पे मेरा इंशाल्लाह फर्दर जो है ये डिसीजन है कि मैं वही अपना इसको रन करूँगी, इंशाल्लाह बड़े लेवल पे लेकर जाऊँगी, और इसके लिए मैंने डॉक्टर्स भी हायर किए हुए हैं, और इसमें एस्थेटिक में मेरा हाइड्रा आ रहा है, हाइड्रा के अलावा जी हाइड्रा फेशियल है, हाइफू है, हाइफू के अलावा जो है लेज़र ट्रीटमेंट है, और इसके अलावा माइक्रो ब्लीडिंग है, और कुछ तो मैं खुद कर भी रही हूँ माइक्रो ब्लीडिंग। और बता दे हैपो क्या चीज़ है और माइक्रो ब्लीडिंग क्या चीज़ है? माइक्रो ब्लीडिंग जो है वो ये है जो आपके चेहरे के ऊपर स्कार्स होते हैं इनको खत्म करते हैं आजकल, जस्ट लाइक पीआरपी। जी बिल्कुल, पीआरपी, और आपके स्कार्स को ख़त्म करते हैं, और इसमें जो है आपके ओपन पोर्स जो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडीज जो हमारा बहुत जो डेली वर्किंग लेडीज जो होती हैं वो अपना डेली आना जाना करती हैं, जिसकी वजह से पोर्स ओपन हो जाती हैं, डस्ट जो अंदर चली जाती है और वो बहुत मुश्किल से फिर रिकवर होती है। जी बिल्कुल, उसके लिए ये सारा ट्रीटमेंट है, और लेज़र ट्रीटमेंट है जिनमें हेयर्स कहा जाते हैं। हमारी काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होती हैं, जो थ्रेड कराती हैं, वैक्स कराती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनका परमानेंट इलाज नहीं होता। शुक्र है। तो आई थिंक ये लेजर ट्रीटमेंट है, तो इंशाल्लाह एस्थेटिक में मैं इन सारी चीजों को लेकर आ रही हूँ। अच्छा, ये लेकर आ रही है, ये इन फ्यूचर है ये चीज। फ्यूचर फिलहाल ददी चिदे ना वही چې مونږ به اوس سٹارټ اخلو زما دا دایره دي ځکه چې نن سبا مینا تو ګورې نو د دې دور یو روان دی، د دې یو فیشن دی، د دې یو نیډ شوز اوس دا لکه زمونږ یو نیډ کې رالو چې لکه زمونږ خپل د فیس حفاظت। मैं फैशन शो ऑर्गेनाइजर भी हूँ, जिसमें मैंने इस्लामाबाद में 2 फैशन शो करवा चुकी हूँ, और अभी मेरा इन फ्यूचर जो है वो पेशावर में भी इरादा है कि मैं ये फैशन शो करवाऊँ, जिसके लिए जी مونږ یو هغه کې रन बांधे वो ओके जब शो स्टॉपर یم शो स्टॉपर डेफिनेटली। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो हैं भी ऐसी और लग भी रही हैं, क्यों नहीं? हम लग रहे हैं, हम मॉडल लग रहे हैं, क्या बात है। हाँ زو कितने शो हाँ बिल्कुल शो स्टॉपर बन जाते हैं। शो स्टॉपर का तो नाम है ना, बस आपको भी फोन की। अच्छा जी, लका मेकअप शो तासो मीडिया चिकम रगा दे पदे बांधे फोकस दिया मीडिया चिकम तासो मेकअप कवेगा ऑनलाइन मीडिया बांधे शो कवे, मतलब मीडिया पे शो करती है जो मेकअप आप करती है तो मीडिया पे हाँ जी बिल्कुल शूट्स वगैरह करते हैं हम। मैं इस्लामाबाद में जी अपने ज्यादातर शूट्स करती हूँ, और जिसमें यही मीडिया पे चलते हैं। जो इधर आपका सेटअप किधर है? अगर कोई आपको अप्रोच करे तो कहाँ है? यहाँ मेरा सिटी साइड पे है, फकीराबाद जरियाब कॉलोनी में। फकीराबाद जरियाब कॉलोनी, अच्छा, ऑपोजिट अल फारूक बेकर। अच्छा जी बस काफी अलग हो गया। अच्छा काफी मतलब अच्छा वो जगह है, काफी फेमस जगह है, क्योंकि आप तो सिटी के हम दोनों खखजे उन को लाउशु लागी खलको दा पारा का ना सकागी बाजिसान टाउन तरातल बिल्कुल और आगी तब डेरा मसला वा बलदादी चिनन सबा दे ब्यूटी और दे शेनु के खलक डेर ज्यादा मख की रमान दी ना। अच्छा, बीइंग अ बिजनेस वुमन ठीक शो लका स्टार्ट है बिजनेस सेटअप तिस्ता ठीक शो, बाकी खवातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि कल वुमेन्स डे भी है और आप बिजनेस मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि इसके अलावा मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक्टिव और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। अच्छा। और जिसमें ये है कि हम काफ़ी विमेन एंटरप्रेन्योर को जो है सामने लेकर आती हैं जिनके पास स्किल्स हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म देती हैं जिसमें वो अपनी फ्री स्टॉल लगा देती हैं, जिससे उनकी अच्छी इनकम हो जाती है ना। तो यही काम मैं NGO से रिलेटेड भी करती हूँ। काफ़ी NGOs हैं जिनके साथ मैं मुंसलिक हूँ, और उनके लिए मैं ये काम करती हूँ। हर साल मेरा 10 to 12 लड़कियों का जो बैच है वो बन के जाता है, और उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छे। तो इसके अलावा मैं
लेडीज़ को और विमेन एंटरप्रेन्योर को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लेडीज़ जो हैं वो किसी से भी कम नहीं हैं। और मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि UNDP की मैं बड़ी थैंकफुल रहूँगी कि उनकी तरफ से हमें एक ट्रिप मिला था कराची का। और लास्ट ईयर मैं कराची जब गई थी, मुझे इन सब आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला था, काशी से, नादिया हुसैन से, इन सब से, और भी हमने काफ़ी सराउंडेड जितने भी सैलून से ना उनको विज़िट किया था। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे पेशावर की KPK की लेडीज़ ना किसी से कम नहीं है। इनके पास हुनर है, टैलेंट, जी बिल्कुल, इनके पास टैलेंट है, इनके पास हुनर है, स्किल्स है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आगे इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं होता जिसके ऊपर ये आए, अपने टैलेंट को आगे लेकर आए, ताकि लोगों को भी पता चले, अवेयरनेस मिले कि भाई KP में भी काफी टैलेंट है। KP कहे हुए लोग लाइट ले रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि KP में हम है, लाइट मत लो हमें। लाइट ना लो, हर 10 घरों में ना, हर 10 घरों में एक ना एक ऐसी लेडी जरूर मौजूद होगी जिसके पास कोई ना कोई खास एक टैलेंट स्किल्स होंगी। डेफिनेटली, बस उसको या तो polish वो करने की ब्यूटिशियन जरूरत होंगी, होती है। जी बिल्कुल, या वो अच्छी एम्ब्रॉयडरी करने वाली होंगी, या वो अच्छी स्केच बनाने वाली होंगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अच्छा नादिया जी, तासु چې دا کم ټریننګ ورکوي جنہ کوله फ्री کې ټریننګ ورکوي دا څومره منت باندې یا ایئر باندې ډیپینډ کوي؟ डिपेंड करता है। देखें, बात कुछ नहीं तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो जल्दी सीख जाती डेढ़ हैं, शार्प हुई। हफ्ता के बिल्कुल। तक नागी चिदे खमायर। लेकिन ये मैं कम से कम जो देती हूँ ना वो 3 मंथ का कोर्स, 3 month। जी, और ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का। ځکه چې کې हेयर कटिंग راشي، आईब्रो راشي، فیشل راشي، مطلب دا هډ ټو ټو چې کوم مینا باز جنګي چې وی کنه هغه پک اپ ډیر خي، هغه زر پک کی، هغه میاش کې دنه فل مطلب خپل هغه وی کنه ماستر شي. نو ډیپلوما ورکوي، سرټیفیکیټ ورکوي کله جنہ کې تاسو نه क्वालिफाइड شي؟ जी जी बिल्कुल, मेरे अपने इंस्टीट्यूट का सैलून उसका डिप्लोमा भी है, एकेडमी बेस्ड है ना मेरी, तो डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा भी लेना चाहिए वो भी ले सकती हैं। डिप्लोमा साल का होता है और सर्टिफिकेट जो होता है वो 3 या 6 मंथ का। ځکه چې بیا دغه جنہ کې نور زینو ته ځی کنه نو ډیفینیټلی ډیپلوما یا سرټیفیکیٹ چی نہیں ایزیلی एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच नादिया जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया, रिस्पेक्ट दी। और मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमारी लड़कियाँ जो हैं या हमारी वेमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, वो उनके हाथ में अगर कुछ स्किल है तो वो ज़रूर आएँ आगे और अपना लोहा मनवाएं, अपने आप को मनवाएं, और इंशाल्लाह हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई फ्री ऑफ कास्ट सीखना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच जी। ग्रानो कतुन को इजाजत पालू ځکه چې د دینه پس په ګوري دی آهنګ افغان دا سونه آهنګ افغان آهنګ افغان او آهنګ افغان چې کله ختم شي بیا تاسو ګوره جوند رنگ د اسلام آباد نه جی نو مال را کی اجازه سبا چې دی وومنز ډے دا، وومن سپیشل ډے دا، او سبا موږ ډیره تیاری کړې ده ان شاء الله تاسو لپاره یو خسته غونډه کې شو به راوړم او پاره کې روز هم موږ سره ان شاء الله. نو مال اجازه را کین اوور ټو یو روز. بس لاړو جی، بس داسې زر دا ورځ ختمه شي او بیا به انشاءالله منډې بیا به ملاقات کوو تاسو سره، او خپل ډیر زیات خیال ساتئ، اوبه ډیر زیات اسکئ او نیچرل شیزونو ته زیات راشئ، فیک شیزونه پرېږدئ او انشاءالله ملاقات به کوو. سبا پروګرام پرېږده دی ځکه چې تاسو دپاره دی وومن ډے دا، او وومن ډے د ټولو ته ایډوانس کې مبارکه شي او انشاءالله بیا به ګپ لګو. خدا حافظ. الله حافظ. الله حافظ.